قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مسعر عن سعد عن ابن شداد قال سمعت عليا ما دالي سے ابن اورد يقول ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يجمع ابويه لاحد غير سعد ګوره رسم احادیث را روان دي او دلتم روان دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله غزوه احد کیو نو هغه شکست وغیرہ هغه خو ملاو شو بیا روسو شکست په فتح سره بدل شو د حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ چو د دې تیرانداز او غشه به دې ټیټ وشته او راکبم پورا لکه تجربه دا د کله چې دا خ پورا راکې هغه را پورا راکې داسې او بیا چې پریږي دي نو سمزي او چلےږي راکې نو ډېر لري نه دي دې انتهایی تجربه کارو دا تجربه کارې سره سره د دې نه خډيره پخوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په حدیث ویلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی ارم فدا کا بی امي اولا پتا زما مور پلار قربان شي اولا شابه دا دې ستا پر ویلو اوس دې کې د حدیث په روایت دا مشکل دی علی سے وی چې ما نه دی اوریدي چې نبی علیہ السلام د سعد نه بغیر علم فدا کا بی و امي وی دی وکړه ابن شداد سمعت عليا ما اورید علی سیمنا یقول وی ما سمعت النبي صلی الله علیه وسلم ما نو اوریدي د نبی علیہ السلام نه یجمع ابويه چې یوځه ذکر کړی مور خپل خپل لاحد اچاتا غیر سعد بغیر د حضرت سعد نه یعنی سعد د پاره پیغمبر اسلام علم فدا کا بی و امي او چې نور چاتویل علم فدا کا بی بویلی امي ابي و امي بغیر د سعد نه بل چاتنی جمع کړي حالانکه استاد عاشی ویلی دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت زبیر تم ویل علم فدا کا بی و امي بدر کې ورته ویلو حضرت زبیر ته ویلو علم فدا کا بی امي حضرت علی وی چمانه دی اوریدي چې د سعد نه بغیر بل چاته ویلي حالانکه حدیث کې راځي چې پیغمبر اسلام زبیر ته ویلو علم فدا کا بی امي د بیا دې څنګه نفي کوي دا یې درې جواب دي یو جواب دا دی ما سمعت احدن فی احد معنی کې ما سمعت النبي يجمع ابوي لاحد في احد غير صادق ما نو اوریدي د نبی علیہ السلام نا په غزوه احد کې یا څنګه لپاد یو کس په غزوه احد کې چیر میں فدا کا بی و امي اور ارج زبیر ته ویلو نه په بدر کې ویلو آی په احد کې ویلو ٹھیک شو مولانا دا یو جواب شو دیم جواب دا دی چې دلته کې نفي دا واسطي دا معنی یاد کړه اے ما د نبی علیہ السلام نه بلا واسطه ندي اوریدي په حق د چا چې یجمع ابويه الا لسعد واجی زبیر په حق کې دي هغه اوریدي په واسطه سره یو سما بالواسطه دا یو سما بلا واسطه مشافهتن دا حضرت علی وی د سات مبارک ما مشافهتن اوریدي بلا واسطه اوریدي آمنے سامنے اوریدي ورحال چې زبیر دی هغه په مبارک ما اوریدي او په واسطه د غیر سره اوریدي ٹھیک شو مولانا صاحب زبیر مبارک ویل دي باغا درېمه خبره دا د مولانا علی د خپل سما نفي خپل سما ذکر کوي د خپل چا هغه ما سمعت اذن ک ما دي چا په باقی نه دی اورېدي لکه زبیر په باره کې دي تا اورېدي کومه نه دی اورېدي بغیر د دینه حضرت علی نفي د خپل سما کوي نفي د وقوع نه کوي دا نو چې پیغمبر اسلام نصرنا د سات نه بغیر بل چا د پاره دا قول ویل شوی نه دی نفي د وقوع نه ده
نفی د سماع ذاتی دا یو نفی د وقوع نه دا نفی د سماع بلا واسطه دا یا متعلق بالاحد خلاص مخکې منډه کا شابه ما سمعت النبي صلی الله علیه وسلم ما نو ورزي نبی علیہ السلام نا جماع ابو الاحدن چې یوزه ذکر کړي مور پلار خپل یو چاته الا لسعد ابن مالک مگر سعد ابن مالک تا فإني سمعته ما اريد تنا يقول يوم احد اتل احد ما يوم احد مثلا شو يوم احد یا سعد اے سعد بن مالکا علم فدا کا دی و امی اولا دا مشرکین فتازما مور پلار قربان شي آسان دے مخ کزا گورا حدثنا موسی بن اسماعیل معتمر عن ابيه قال دیوی زام ابو عثمان زام بما دی قول دے قال ابو عثمان عبد الرحمن ناجی وی لم يبقى نوپات شوی مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرد پیغمبر علیہ السلام نا فی بعض تلک الایام فبعض دق رزو دو حد فی بعض تلک الایام فبعض دغ رزو د غزوه حد التي يقاتل فيهن اغرضی چې پیغمبر علیہ السلام پای کې قتال کو غیر طلحه و سعد بغیر طلحنا او بغیر سعدنا عن حدیثهما معنا ابو عثمان نقل کئ وجود طلحه او د سعد د دوی د حدیثنا یو یان حدیثهما یذکر عن حالهما ذکر کئ دا ابو عثمان حال د طلحه او د سعد او وکیل د حدیث مشکل دی حضرت ابو عثمان وی کله چې د احد جنگ وو او په غزوه احد په دې جګړه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ټول صحابه لاړ او طلحه او سعد پاتې شو حضرت طلحه او سعد پاتې شو کوم ورځ کې چې کله قتال کو په غزوه احد کې او دا واقعا یذکر عن حدیث ما یعنی یذکر عن حدیث ما دې ذکر کی دا خبره د دوی د حدیث ما یا معنا یذکر عن حالهما د دوی حال ذکر کوي او سوال دا دی چې بل حدیث کې راځي اوس براشي اوس څنګه رابشتا تا چې روایت بخاری کې راځي چې ابو طلحه نبی علیہ السلام سره تو ابو طلحه هم نبی علیہ السلام سره او دې حدیث کې راغی چې طلحه او سعد ابو طلحه نو او دې ذکر کوي دي کله وایي چې مسلم کې راځي کله چرته ان شاء الله دلته بخاری کې پخپل راځي ان قریب ته تو مطالعه کې ورپسې دا د عبد الله ابن ابي شيبه حدیث پسې دا ابو معمر حدیث دی ابو معمر کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې وو د جنگې ده نو ابو طلحه د نبی علیہ السلام څخه ولاړو او خپل په ډال د پیغمبر سے بچاو کو ابو طلحه باقاعده غشي وشتل ابو طلحه قوم او ابو عثمان چې طلحه او سعد ابو طلحه ذکر نشته پونه شو مولانا نو دغه جواب داده ابو طلحه انصاریو او طلحه او سعد مهاجرین دي معنی کې د مهاجرین نه بغیر دا دو کسان د مهاجرین نور د مهاجرین څوک نو ورچ ابو طلحه او انصاری ابو طلحه او انصاری اور هر چې طلحه او سعد ابن مالک دا مهاجرین نو دې معنی بدا کې لم يبقى من نبی صلی الله علیه وسلم نو پات شوی نبی علیہ السلام سره په بازو د دق رزو چې کوم کې jihad کو پیغمبر پاک د مهاجرینو نه سوا د طلحه او د سعد نه بس طلحه او سعد پاتیو نور سوکنا دا مهاجرین شو
واما ابو طلحه فهو من الانصار خبر اخلاص شو بخاری کې هم دو درې حدیث اوس پر راشي. دریم جواب داده مولانا صاحبہ چې سعد او طلحه دا اول نه اخره پوری واما ابو طلحه چې کله صحابه شکست اوموند هغه لاړل چې نبی چې څنګه یوازې شنه ابو طلحه تر ورسېد. طلحه او سعد اول وخت نبی پاک سره اور حضرت ابو طلحه دا چې کله مرګوري میدان پری خود نو دې را منډه کړ نبی علیہ السلام څخه مشکل څخه لکه 537 صفحه دا کاته ستاسو عاشق کې لیکل دي 27 غلط دی 537 صفحه دا. صفحہ وہ دیکھا تھا شہباز 510 باب مناقب ابی طلحہ آخر کی ساگور سے حدیث ہے شہباز باب مناقب ابی طلحہ وقید اوسر قال حدثنا عبد العزيز عن انس قال ما كان يوم احد ان حزم الناس النبي صلى الله عليه وسلم شکست اخر خلقو لاړ خلق نبی علیہ السلام ابو طلحه تا بین ید النبی ابو طلحه د پیغمبر مخامخو دې ذکر کړه ان حزم الناس چې کله شکست اخر نو دې رامن ډکړه او طلحه او سعد اول وخت نو سره بس او ان شاء الله دلته مرادی غمه کا دی بخاری کې مشته دا بخاری زنده آباد کتاب دی خو چې تو ولا وګوره او چې دني کتل زب سو امتاتا دی بخاری کوم ان شاء الله سره روان ده خبره حاجی. وبي قال حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا عاصم بن اسماعيل عن محمد بن يوسف قال سمعت الصائب بن يزيد قال صحبت عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والمقداد وسعد اذكر فما سمعت احدا منهم مانو اوردی دهیچا ندوی یحدثو عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے دا پیغمبر پاک نے حدیث ذکر کاو الا انی سمعت طلحة البت ما د طلحه اوردو یحدث عن یوم احد چې دې بیان د احد کاو. سوقی مولانا صاحبہ علماء کرام فرمائی چې دا عبدالرحمن ابن عوف دے دا صاحب ابن یزید دے حضرت صاحب ابن یزید دے دا صاحب بن یزید په صحابه کرامو کې په عمر کې ډیر کچو نو دې ما د چانه حدیث نه دی اورېده په بارد احد البته د طلحه ابن می اورېده چې د احد واقع ذکر کوله. مطلب دا دی چې ما د صحابه کرامو نه د احد په باره کې بغیر د طلحه نه بل چان نه دی اورېده یا خدا چې کم عمر او یا احتیاط من کذبن یریدا نو دې لپاره دې نقل حدیث کم کړي. ٹھیک شو جی. وابي قال حدثني عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن اسماعيل عن قيس اذكر قال رايت يد طلحه مال دلو لاز طلحه سے شلا شل بیکارا الله اکبر. ورت حضرت طلحه کو نبی علیہ السلام سره چې مشرکین به وشته پیغمبر پاک باندې گزار دی بلاس مخ کېږي لاس مخ کېږي روستو را روان دي الګ تقریبا 40 گزار ته یا دینم سوا تر دې چې دا لاس شل معنی بیکار شي. خجی وقا بها النبي صلی الله علیه وسلم یوم احد معنی یاد شو وقا بها النبي ساتي بچاو کو په دې لاس سره د پیغمبر پاک په غزوه احد کې چې مشرک براته په پیغمبر پاک حمله لا دی بلا ځاسه کو. الله اکبر صحابه زنده. وبي قال حدثنا ابو معمر
قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس توجہ ہے قال لما كان يوم احد هغه 537 روایت موږ د تراړو له اوس هغه روایت دلته راغی لما كان يوم احد هر کله چې وارز د غزوه احد ان حزم الناس النبي صلی الله علیه وسلم لاړل صحابه د نبی پاک نه وابو طلحه بین ید النبي صلی الله علیه وسلم ابو طلحه مخامخ د پیغمبر پاک ولاړو مجوب علیه دا مجوب صيغه د فاعل ده پرده کوونکې مجوب د جاب نه ده معنا پرده کوونکې په نبی علی السلام بحاجفت له په یو ډال خپل چې د سرمن نه جوړو حاجفه هغه ډال ته وی چې د سرمن نه نو ابو طلحه څخه د سرمن ډالو او دال خو به کنه څه پولیسانو سره دغه دال غونی وي نو سرمن ډالو کله چې مشرک په حضرت حمله کوله ابو طلحه ورته ډال مخکې کو ډال به مخکې کو وکان ابو طلحه او ابو طلحه رجلا راميا سړی ماهر په وشتو کې نه بکې شدید النزع خراخ کن کې د لیندې شدید النزع معنی یاد شو خراخ کن کې د نيزي لکه چې نيزه راخ کې نو خزي کنه چې دا کتل کنه غشي خو مجمن لبي کولی چې داس ادم راخ کې دا نو هغه د تغور دي چې خدا خراخ کې نو پور دیوال دوزي نو خراخ کن کې خبر راخ کولو چلون کې د نيزي معنی وکړي کا سارا یومئذن قوسین پرز د غزوه احد دې دوغشي مات کړو دلیندې مات کړي کثرت استعمال په بنا باندې دوا غشي مات کړو یا دلیندې مات کړي او ثلاثن وکان رجل او بیا سره یمر ماهو اب روانو سره د ابو طلحه به حاجافت سره به جعبت من النبل یو تیلید غشو جعبه تیرکش پیجنه کم کچی غشیا چوله کی دې زمانه کې تیلا شو ګوتای شو ور سره روانو یو سره په ډکی ګوتای دا غشو من النبل دا غشنا فیقولو نبی پاک بھئی انصرها خوارک داغی شلبی طلحہ انصرها لبی طلحہ شاب خورا و ابو طلحہ تا اللہ 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 اگه وقتی که توپا خونو کلاشون کو چلو کنا ناغشی ہو چوئی اللہ شاب خوارک مانا دانے چی دید تکلیفی کتا خوارک ورطا چی دید اخزر در اخلی دید سرم ابل سرید پر ڈکی گوتے روانو نبی اسلام شاب غشی او تفارقه چې غسل شي آسان شي او دې بغشي غسل او پلینده کې به فټکا او دز بته سبحان الله سبحان الله قاضي ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم يشرف د اشراف نه دی اشراف یو شی قتل سر چتول لکه ګوره لکه دلته یو سره گزار کی الته بل ګوري دته اشراف وي سر اوچتول لفاظ قتل ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم او چتوبا نبی علیہ السلام خپل سر ينظر الى القوم قوم ته قتل چې کوم مشرکو لګیدو کوم مشرکو لګیدو فيقول ابو طلحه بوي بأبي انت امي اے د الله نبی پتا زما مور پلار قربان شي لا تشرف سر مو اوچتاوا دال دے کنا دال دے نبی صاحب دال نو سر اوچت کړي قتل مخامخ شي دے ولګي د کنه دال نو به سر اوچت کړ ابو طلحه ورته وی د الله پیغمبر سر مبارک د دال نو اوچتاوا یصيبک سام من سیام القوم او برسی تا ته غشی د قوم مشرکان نه قوم نه مراد مشرکین دي دال نو سر مو اوچتاوا چرته دانی چې د مشرکانو غش تعالی ولګي نحری دون نحرکا الله الله نحری دون نحرکا زما سینا مخکې د سینې ستانه ده زما سینه ستا ډال دی
اول به گزار درته لګي دا سینه ختم شون بیا به تاسو لګي الله اکبر الله نهری دونا نهرکا یعنی زما سینه صدری زما سینه ستاد سینینا مخکدا زما مره ستاد مره نه مخکدا اول به زلګم بروس به ته لګي ماشاءالله ماشاءالله دیوی ولقد رأيت عائشة بنت ابي بکر ما دې په غزوه احد کې عائشہ رضی الله عنها چلور د ابوبکر صدیق دا و ام سلیم چې د انس مور دا وانهما لمشمرتان او دا دوار بیبیان چې وي نو بډي وهون کې وي مشمرتان تشمیر ده تشمیر وای پاندای بربندول یعنی بډي وال 500 چتول چې منډو ته آسان شي زمون هزارې کو ته بډي ول چې تاسو سوای بډي وای دا څنګه سره جنگ کې هزارې تخته بنا ٹھیک شو ارا خادم سوقهما لیدې کې دل هغه خالونه خال پین پانځي ګنا خادم سوقهما هغه شي هغه خال د پندو دوی خادم پوشي هغه خال بینه د جنکه لکه کنه زنانی اخپوتا چی فخابو تن قزان القربا اوچتون کی ودا مشکیزو لرا علامتون ما پخپل شاگانو باندې حتی عشابه اور ام سلیم چوا دیو مشکیزی د ابونه ډکی راوړلې مشکیزی د ابو ډکی به راوړلې او سبه کول صحابه کرام ته په خلی کې چولې تفرغانی فی افعال قوم او دا مشکیزی به خالقولی په خلودم قوم کې چې کوم صحابه مړبو د مړخونه لکه زخمی به پراتو ایله به د ابو ضرورتو دی بل ابو ورکول الله اکبر الله اکبر ثم ترجعان نو بیا به واپس کې دي فتم لانهما نو دا مشکیزی به بیا ډکې کړې ثم تجیانی نو بیا براله فتفرغانی فی افعال قوم بیا به بواله په خله د قوم ولقد وقع السيف ارتاف شو ترى من يد ابي طلحه تلاس ابو طلحه اما مرتين واما ثلاثه یا دوزل یا درېزل یعنی ذات جنگو چالک په دې جنگ کې دا تورا یوزل یا دوزل تمرتاو شو دا سدي وجنا لا دې لکی پخپل زاد مسلمان منن زاد مسلمون و من الناس دا دغه پرکالی محمودانه دیو جنگیده نو ستره باشه نو خدای په خوب راځي ستره بیا به تکړه شو بیا په جنگیده چې ستره باشه بیا په الله خوب راځي مسلم ته بوتلی ته بوتلی مسلم شریف ته بوتلی حالانکه دا حدیث دې ځکشته ده وتا ته پته نشته 282 راوړو یو پان واړه دغه 582 دیخوا بس منس کی ګورا وقالی خلیفۃ آیتون چخلاشی خلیفۃ حدثنا یزید بن زرین قال حدثنا سعید عن قتادة سند قال كنت في من تغشاه الناس يوم احد حتى سقط سيفي من يدي مرارا مسلم تصل البخاری کشته ٹھیک شو گیا نا واقعہ دا حدثني عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابو اسامه بن هشام وروان ابي انس رضي الله تعالى عنها قال الداوي لما كان يوم احد هر کله چې غزوه احد هزم المشركون نو شکست اخر مشرکانو اول توجه کو حدیث ګران فصرخ ابلیس لعنت الله علیه دغه وخت کې چې غکر ابلیس لعنت الله ای عباد الله اے د خدای بندگانو اخراکم بچ کې ځان درستنو خپلونه یاد کړه اخراکم بچ کې ځان درستنو خپلونه دا شیطان دې آرامي دی کنه قران دی ویل فاصابكم غما
بغمن هغه معنی څنګه وا چې شیخ القرآن د پنځپیر رحم الله سمانه وا منګو خپل درس کې معنی کو څنګه ورسره تاسو غم په چیغه د شیطان ودا مخالفین وای چې دا د چیغه د شیطان ترجمه چا کړی دا پر دوی د ځان نه کوي حالکه چې بخاری دی ویل نو اعتراض بنه کوي اته ما قرطبی نم اس صاحب شیطان تو ترجمه کې قرطبی پیش کوم او دلته بخاری کې وګوره څنګه دی فصرخ ابلیس لعنت الله علیه ابلیس چې غکرا اے عباد الله اخراکم اے د خدای بندګانو ځان بچ کې درستانو نه اوس ګوره دارست مسلمانان یو رستو مسلمانان دي صفونه دي کنه او دا صف اول د سارګل صف اول دی ان اساس نوم دی صابر الحق او دا سارګل صف اول دی صابر الحق صف ثانی دی نو اخراکم یعنی رستنی صف تک ګوره نو معنا اے سارګولا ځان بچ کې درستنی صف د گزارنا شیطان فرامی دی اشاره و چې تا پسې ستا دشمن ولاړ دی ان دې سوي چې د دشمن د نورګه چې دی وهم نو صف اول والو صف ثانی وال شروع کړ نو په دې کې ډیر صحابوم شهیدان شو اګه او حدیث وګوره د حذیفه بلال یمان هغه په دې کې وجره شو حالانکه حذیفه جو قتل دغه بلال یمان باندې صحابه اړم دی وایي او حذیفه ورته ابي دا خو زما بلال ایو ورګه ستا بلال نه مړ دشمن دی اوس نه مرګ چا आवाज کو جو خوراکو تاسو خیال دی دا لوی امتحان باندې دا شیطان کو ډیر کارونه کوي اے عباد الله اے د خدای بندگانو اخراکم سمانا ځان بچ کې درستنو خپلونا فرجات اولاهم واپس لرومبني صفوالا فاجتلدت هي واخراهم فاجتلدت نو په جګړه شو اعتذار بدخه فاجتلدت اعتذار بد نو په وهلو شو هي صف اول واخرام صف ثاني فبصر حذيفه حذيفه قتل فزاو بأبيه اليمان چې قتل دې پلار یمان او یمان چې کوم دې خلق را کیستو صحابه فقال ابو اليمان وي دغه حذيفه وي اے عباد الله ابي اے عباد الله ابي سمان اتركوا ابي یا لا تقتلوا ابي دا خو زما پلار دې پریګه دې پلار مې دې لیکن جنگ دا سی عجیبو قال دی فوالله محتجزو نو قسم می دی په الله چې دوی بچ نشو محتجزو د وهلو د یمان نه پشان نشو معنی یاد شو محتجزو یعنی د جنگ نه او د وهلو نه منع نشو حتا قتلوه چې یمان شهید کړ نو کله مرګره د مرګرو دلاسه وجل کیږي لکه مفتی رستم صاحب چې خپل مرګور دلاسم مړو په جنده کې تاسو علاقه قامت مرګور چې خپل د مرګور لاسه وځل شو نو کله داسې وشي اوس دا یمان چې صحابي دي او صحابو دلاسه وځل شي خو تیر کې راځي کنه شیطانی आवाज چې اخراکم قال دی فول اچھا جی فقال حذیفه یغفر الله لكم حذیفه الله تاسو معاف کینو سوکم تاسو قازما پلار وجنو یغفر الله لكم صحابه الله تاسو معاف کی اور وہ فوالله ما زال فی حذیفه بقیت خیر قسم می دی ہمیشہ وہ حذیفه کی بقیت خیر دعای خیر بقیه په معنی خیر دعا ده او خیر خود خیر دی حاصل لیکل دی بقیت خیر دعای خیر استغفار د خیر حتا لحق بالله ترتی چې حذیفه مرش یعنی حذیفه په چې سو ژوند دیو صحابه ته وی الله دې تاسو بخي ما تاسو خپل د پلار وینه بخله الله دې تاسو بخي الله دې تاسو بخي
ځکه چې دوی خو په غلطۍ سره شو دا کار کړ. بس خلاص حدیث خلاص شو. اوس بخاری شریف وای دا مخکره په بصوره حذیفه حدیث کې راغلو. اوس بخاری وای چې دا بصوره یو د بصر نه دی ایو د بصیرت نه دی. بصیرت چې کوم دی دا فعل قلبی دی علم او عقل دی او بصر دا فعل دا ترګو دی. نو سو کوئی چې دا بصیرت او بصر کې فرق دی. نو بصیرت فعل قلبی دی او بصر فعل رأسی دی. امام بخاری بینما توسع دی. نو دیوی بصرتو اے علمتو فبصرتو بما لم یبصرو بمعنی اے علمتو. دین معلومه شو چې الته موږ دې علمتو معنی کو دلتم علمتو شو. من البصیرت او دا د بصیرت فی الامر نه دی. بصیرت امر قلبی دی کنه. بصرتو بمعنی علمتو دی. چې دا بصرتو باندې علمتو شي دا د بصیرت نشوا. او بصیرت فی الامور نه. او بصیرت فی الامور مهارت ته وی علم ته وی. وابصرتو من بصر العین او کی اوسری ابصرتو معنا ما اوکت متعدی په معنا د رؤیت عین سره شو او لازمی په معنا د رؤیت قلب علم سره شو. ويقال بصرت وابصرت واحد. امام بخاری وی چې ابصرت او بصرت لازم متعدی معنی یو ده په مابین د دې کې توسط ده. جی دیکھو آسان خدا ترمذی موږ دوره نه دی ویلې نن به وایي او شو گزارو خو شو کنه کنه پاڼه واړو زه مشکات ته وایم مشکات کې تاسو ویلي مناقب عثمان رضی الله تعالی عنہ. وبقات باب قول الله تعالی ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. بعد په بیان د تفسیر د دې قول د باری تعالی آکسان اوریدلو د تاسو نه سختی دلو فرار کړو پرز دا التقاد پرز د مخامخ کېدو دوار ډلو چې وحد دي. انما استظلم الشیطان خيولو دا شیطان به بعد ما کسبو په بعض اعمال دوی. ولقد عفا عنهم من الله غفور حلیم. الله معاف کړی دي صحابه کرام وکنا وحد کې لیک تختی دلو یادي استوسدون لا تلونا مخکې الله ولقد عفا عنكم خطاب خاص صحابه سره. اوس عفا الله عنهم خطاب عام دی. اته یې خفقه مې معاف میکړه. اوس ټول دنیا ته خبردار چې دوی ته سو نه وای ما معاف کړی دي. او وجه د ایراد دي آیت امام بخاری په دې مقام کې د فیدا د هغه وهم چې وارد په فرار د صحابه او د احد نه چلکه د احد میدان د صحابه او فرار دا خو د بوزدل نه خوا او بوزدلی یا فرار په میدان جنگ نه دا خو جرم دی. نو قرآن فورن وی چې الله معاف کړی خلاص چې اوسره معاف شي نو تایب من الذنب کما الله ذنب لا. اوس دې کې یو حدیث دی حضرت عبد الله ابن عمر چې حایله تلو یو سره د بهر راغلو چې دغه په عقیده کې د عثمان رضی الله عنه د اعتراضات نو صحابه ناس په حج په میدان کې یو مقام کې دې سړي چې دې کې شیخ سوق لوی عالم سوق دی ورته د عبد الله ابن عمر دی وتانه تپوس کوما یو عیب د عثمان په خپل خیال ذکر کاو چې عثمان تو ګورا په بدر کې نو عثمان تو ګورا په یاتو رضوان کې نو عثمان تو ګورا په هوت کې تخته دلو تاسو د څنګه صحابي حضرت عبد الله ابن عمر کې نو دي ته زیات یې اعتراض کوي. حضرت عبد الله ابن عمر جوابونه ورکړه چې فرار د یوم احد الله ورته معاف کړو او په بدر کې چې نو نبی رسول الله ورته چې الله شکر تا او په بیعت رضوان کې دغې نه معتمد سره بلونه او بیعت رضوان خو دغې د پاره شوی دی دا کمالات عثمان دي او ته په هر ذکر کوي پس نو پوښي او دې حدیث وګ کېدا. حدثنا عبدان قال اخبرنا ابو حمزه عن عثمان بن موهب قال جاء رجل حج البيت. راغ یو سره حج البيت چې قصد کړو د بیت الله شریف فرع قوما جلوسا ولید یو قوم چې ناستو. عربی کې جلوس ناس ته وي په پاکستان کې جلوس مرور ته وي
بازار کې به جلوس وباسو دوی هغه ګرځېدو ته جلوس وي او په عربی کې ناس ته جلوس وي په دې پوه شو فقال من هؤلاء القعود سوق دي دا ډله ناستا دي سړي من هؤلاء القعود سوق دي دا مجلس د ناستي وقالو دي خلقوي هؤلاء قريش دا قريشان دي قال من الشيخ ودي کې مشر عالم سوق دي قالوا ابن عمر سيف فاتاو دا سره راغ ابن عمر سيف څخه فقال دي اني سائل كان شين تتان تپوس کوم دیو مسلې په باره کې افتحدثني اتمات بیانول شي وسه فقال دي سړي ان شودک بحرمت هذا البيت قسم در کوم تا ته په محبت دې کور یا په احترام دې کور تعالی قسم در کوم په محبت دې کور یا تعالی قسم در کوم په عزت دې کور چې تا دې قسم وي دې کور په عزت یا ته لحاظ وکړه دې کور په عزت معنی دا چې دا لوی زید درو ویل دي پکا ویا وی اتعلم متخبر ان عثمان بن عفان فر یوم احد چې عثمان په غزوه احد میدان کې تختیدلو قال ناموی آو ما ته پته ده بل اعتراض وی فتعلمه تغیبا بدر په بدر کې غیر حاضر وو فلم يشهدها حاضر شي ورته نو قال ابن عمر نام ما ته پته ده دریم سوال فتعلم متخبر انه تخلف عن بیعت رضوان بیعت رضوان کې دینو کله چې نبی علیہ السلام صلح حدیبیه کې عثمان له ګلو مکه ته یاد ده ته د قصه ده سوره فتح کې علما وایي او چې تلار شه مشرکین ته موږ جنگي ګنا او موږ سره راغلي عمره لمو ته سوای موږ عمره کو او دې ال تدریره ده پاتې شو دې کې خبر وشو چې عثمان قد قتل عثمان خو شهید کړی شوی دی عثمان شهید کړی شوی دی نبی علیہ السلام د عثمان بدله په ابو ال بزو لقد رضي الله عن المؤمنين آیتونه نازل شو بیعت رضوان د عثمان ابن عفان په وجه شو تخلفا بیعت رضوان فلم يشهد قال ما تفضل فكبر ندی سائل الله اکبر و تعجبا اے موافقتا لما هو عقیدته عاشی لیکل دي چونکه دې سائل عقیده وا جرح په عثمان سے باندې چې عمر ابن عمر سے او دا تختیدل او فرار کړو او الته غایب شو الته پاتې شو او داسې دې تعجبا الله اکبر وي ځکه چې دې د عقیدې سو شو تایید شو دایره ابن عمر ته تعالی راشوه معترضه عثمان ما اعتراض کوم کې مخکشه تعال راشه لاخبرک چې تا حقیقت باندې خبر کوم ولی ابین لك اما سالتنی عنه او تا ته بیان کوم جواب دا غسیل چې تا ما نه تاسو کړل نمبر 1 جواب اما فرار یوم احد هر چی تختیدل د عثمان پر غزوه احد فاشهد ان الله فانه قسم کوم چې الله معاف کړی او دا دعا څنګه د قران په دې ګوان دي و اما تغیب عن بدر هر چی غیر حاضری د عثمان په میدان بدر کې فإنه كان تحته بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم بشک و په نکاح دي لور د پیغمبر اسلام چې نوم رقیه وا وکانت مریضه او دا په مدینه کې بیمار وا او نور د کور کې د خدمت څوک نو فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام ورته ان لك اجر رجل ممن شهد بدرا وصحبه عثمان تدرقی خدمت کوا او تعالی پاره به اجر داغه سړی وی چې حاضر شوی بدر تا وصامو او برخه د غنیمت چې کم ثواب بدری ته ملاویږي او الله تعالی درکې او په صورت غلبی چې کم غنیمت مقدار یو شاهد بدر ته ملاو شو او عثمان اگر چې ته غایب بدر خطا ته ملاوي سبحان الله واما تغیب من بیعت رضوان هر چې بیعت رضوان کې د عثمان غیر حاضری و ٹھیک شو نو دی وی
فانه لو كان احد کې چروي یو کس اعز ببطن مکه عزتمن په اهل مکه باندې په کلی د مکه کې من عثمان بن عفان د عثمان ابن عفان نا لبعثه مکانه نبی اسلام بغلې غلو په دې د عثمان معنا خو نبی اسلام لګلو او په مکی والو باندې ټول زیات محسن عثمان دغه نبی اسلام قول عمر سے ته ویلو کنه چې ته لاړشه عمر سے وی زه خو بلار شمه خو زما مکی واسه زمر مراسم نشته او د دې عثمان مراسم آل مکه سره ډیر زیات دي او دې پاری باندې ډیر احسانات دي دې اولېږي چې دې خبر ومنل شي تو لو کان احد اعز ببطن مکه کوي یو سره خزر اور عزتمن او مقبول په مکی والو باندې عثمان ابن عفان لبعثون نبی اسلام بغلې غلو مکان په دې دی فبعث عثمان پیغمبر پاک عثمان لګا وکانه بیعت رضوان او دا بیعت رضوان د لقد رضی الله عن المؤمنین والا بعد ما ذهب عثمان الى مکه پس دینه چې عثمان مکه له تلو فالحاصل بیعت رضوان د عثمان په غیر موجودګۍ کې شوی دی خو عثمان دې پانه شوی دی دا خو کمال د عثمان دی چې دغه فوجي سره ټول ته جنت خوشخبری ملاو شو فقال نبی صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام وی بيده اليمنى یا تخا معنی یاد او پیغمبر اسلام بيده اليمنى په بدل د خلاص پلاس فی خپل سره انا بيده اليمنى اے پلاس کی سره پلاس خی سره هذه يد عثمان انا کو هذا يدي ببدل يد عثمان دانه چې لازم الله د عثمان دی هذا ویا هذه يدي بدل يد عثمان دا زما لاس په زید لاس د عثمان دی نو فضرب بها على يده نو دې اوچت کړي شوی لاس راکې خود ضرب راکې خود على يده په خپل لاس بل باندې د خپل لاس عثمان لورکا دا زما لاس بدل د لاس د عثمان دی هغه راوړو په خپل لاس کې خود فقال هذه لعثمان معنا هذه البيعه لعثمان هذه لعثمان انا بسنګ کې هذه بیعت عثمان دا ش بیعت عثمان معنا څه شو اے عثمان کې په بیعت رضوان کې حقیقتا غائب نو حکمن موجود او په امر نبی په کار د نبی وو دا غلی شو اذهب بهذا الان ماکا واخله دا جوابونه زما او زب دي سره چاینده ګورې پسونه ګورې کینی خیر دي نشته سبحان الله